الله الرحمن الرحیم باب استحباب رکعتي سنت الفجر والحث علیهما. دې باب کې منتخی دا چې د سحر 2 رکعات سنت دا ثواب باعث دي، د اجر باعث دي. والحث علیهما او دې لپاره ترغیب ورکړي، تیزی ورکړي. پکاردارې چې انسان دا 2 رکعات سنت کوي، مانځنه مخکې سنت کوي، د اهمیت ډیر دی. مخکې څو ځله مونږ ویلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سحر سنت او د شپې وتر په سفر کې هم نه پرېښودل. دې اهمیت معلوم شو. دې باب کې د حدیث پیش کوي 4 مختصر حدیث دي، مطلب یو دی. لومبني حدیث کې دا خودل غواړي، هغه حدیث دی د سیدہ حفصه رضی الله عنها. زمونږ مور دا د سیدنا عمر لور دا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ده، سیدہ حفصه بنت عمر. هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا اعتکف المؤذن للصبح، دې اعتکف کې یو مشکل دی. هغه مشکل لای چې اعتکاف خدای ته ویلی شي چې انسان د روزې په آخره کې یو 10 ورځې د الله په کور کې کینی، د دنیا نه کټ شي. دلته کې د اعتکاف المؤذن څه معنی ده چې کله به اعتکاف وکړي مؤذن، اصل دا چې څنګه احادیث قرآن د خپل مشکل ځای حل بل ځای کې ورکړي، نو دارنګې احادیثو کې وي. مونږ ویلي دي بار چې کله یو حدیث کې مشکلات پیدا شي نو دا شان حدیثونه هم د صحیح بخاری کې نور هم شته دی چې پای کې دغه مضمون ذکر دی. ابر اوړو نو د دې اعتکاف پته ولګي چې څه معنی ده، مطلب یې سره نادانان دی. باندې خلق غي چې یو لفظ ګوري صحیح بخاری کې او په ذهن کې نه راځي، نو سمدستی به انکار وکړي چې مؤذن څنګه اعتکاف کوي، نو بیا پاغې سوالی دا طریقه صحیح نه ده. دغه شان اعتراض خو سړی په قرآن مجید هم کولی شي. قرآن مجید کې هم ډېر آیات داسې وي چې د هغې هغه ځای کې هغه معنی نه مراد کوم چې هغه لفظ وي. مثلا آدم علیہ السلام دعا دا چې ربنا ظلمنا انفسنا، اے زمونږ ربا مونږ ظلم کړی دی په خپلو ځانونو. نو ظلم کولو سره خو سړی ګناهګارېږي. د دې وجې نه دغلته د ظلم معنی نشي اخیستی، دا بې علمي ده. د ظلم معنی دغلته کې کمی کول دي. ربنا ظلمنا انفسنا، اے زمونږ ربا مونږ کمی کړی دی په خپل حق کې. تا چې مونږ ته څه ویلو چې دا ونه مه خورئ، نو مونږ په هغې باب کې په ځان کمی وکړو. هر ځای کې زیاتي ته نه وي، ظلم کله کله کمی ته وي. قرآن مجید کې ډېر آیات داسې شته دی، د پاره علم دی د اشباح او نظایر، په هغې باندې پته لګېږي چې دلته کې دا لفظ په کومه معنی دی. دا مونږ چې مخالفت کوو چې کتاب نه مو زده کوئ، دین استاد نه زده کوئ، د هغې وجه دکه ده چې ډېر علمي څیزونه وي او سړی که د هغې ظاهري معنی مراد واخلي نو بیا معامله خرابېږي. د دې وجې نه یوازې په ترجمو مرجمو کار نه کېږي. زموږ دا نوی خلک د دې پخوا نه دا سوچ دی چې زه ما له اردو راځي او انګریزي راځي او ما له پښتو راځي او زه به کتاب وګورم او پوه به شم. نشي پوهېدی. یو سړی چې د موټر سایکل مستري جوړېږي نو هغه استاد نه سبق زده کوي، کار کوي چا سره. دین نه ګپ مه جوړوئ، دا غلطه طریقه ده کوم چې زموږ خلکو جوړه کړې ده. د بجلو فټنګ چې کوي بالفرض نو تاله به زه پیچکس درکړم او ته بل ته وګوره، دا بیا پیچکس که یا بجلی ته نیولې یا به د بجلي سوځولې. دا لوبې دین سره خلکو جوړې کړي. استاد نزدګار نو بېشک بیا وایه، علم حاصل کنه بیشک بیا وایا.
چې تا علم حاصل کو نو بیا ته د کتاب کې نه بیلارې کېږي دا بیراهروی پیدا کېږي په دې بنیاد باندې دا اعتکافا د دې دا حدیث نور ځایونو کې مشته دی دا کوم چې مونږ وایو دا حدیث نمبر 618 دی عمدہ حدیث په صحیح بخاری کې 1181 نمبر باندې هم ده او هم د دې صحابی نه نقل له یہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ نه نقل له هغه دا وایي چې کان اذا اذن المؤذن وطلع الفجر په دې سره وضاحت شو اعتکاف اصل کې یو ځای کې کلکوالی ته وایي او طریقه دا وا مؤذن د پاره دا پکار دی چې هغه بانګ لغوي وي چې هغه ته یقین حاصل شي چې او ټیم داخل دی نو باندې سړی سره خپلې غړې ته ګوري زما سره ټایم شوی دی نو که ستا غړی مخکې نه بیا یا که رستو نه بیا د دې دپاره چې کم بین الاقوامي سټینډرډ ټایم دی د هغې مطابق کار پکاري زمونږ خلک ځان په خبره پوهوي نه تا چې بانګ د ټایم نه مخکې ووایي نو دا بانګ واجب الاعاده دی دوباره کول پکار دی دا مسله دومره مختصر نه ده څومره چې خلکو ګڼلې ده د ټایم پابندي به پکاري بانګ که رستو ویلی شو نو خیر ده بانګ که رستو ویلی شي د ټایم نه مثلا 5 منټه تېر شي دي شپږ تېر شي کفر نه دی شوی چل رامنډې خیر ده فرق نه غورځېږي لیکن د ټایم نه مخکې بانګ ویل دا ګناه دی نو دې کې به سړی ښه احتیاط کوي اعتکف المؤذنو د دې مطلب دا چې کم سړی مؤذنو کا به سیدنا بلالو قبل بو نو د هغه طریقه دا وه چې اعتکفا انتظار به یې کو د وخت داخلېدو کان اذا اعتکف المؤذنو مؤذن به داسې و چې انتظار به یې کو تلاش به یې کو تحقیق به یې کو د اذان د وخت و چې کله به اذان وشو نو د هغې نه وروسته لصبح د سبا دپاره د سهار دپاره په دې چې یو خو دې سره په دې هر څوک پوهېږي نه اوس خو په دې باندې څوک پوهېږي هم نه چې سبا څه ته وایي صبح صادق څه ته وي او صبح کاذب څه ته وایي ځکه د نوې حالاتو زموږ نه ډېر علمونه لرې کړل اوس خو ټایم ټیبل لګېدلي او ساینس موږ ته ویلي چې په دې ورځ باندې نور په دې وخت راخېږي او ډوبېږي په دې دا خو د ساینس کمال شو لیکن زمونږ نالایقتیا خو راله که زمونږ په صحرا کې چېرته شپه راله او ګړی نه وي نو غالبا چې موږ ته واړو پته ونه لګي د آلاتو کې دا مسله راځي دا کلکولیټر چې زمونږ بچي استعمالوي کم د دې نه انسیم یېرې شوي دي پاڼې هم نه ورځي نه ورځي والله بغیر د کلکولیټر نه یو لفظ نشي ویلی خلک وایي په دې د الله رحمت دی رحمت خو دی خو دا دماغی لحاظ سره دا کمزوري شو دماغ چې چلی نه نو کمزوري شي الله چې کم اندامونه راکړي دي انسان چې دی استعمال نه کوي دا ختم شي دا مفلوج شي خو چې کله سړی دغه کارونه نه کوي نو بیا د هغه دماغ هغه شیطانو توزګاري کم چې زموږ نوی نسل کوي دا مشغول ساتل پکارو پخوا دا څیزونه نه وو په دې وجه قرآن او حدیث کې د سبا 2 قسمونه ښودلي دي یو سبا هغه چې کاذب سبا دی دروغجن سبا دی کم سړی چې په لومبي ځل وویني نو د هغه خیال به دا وي چې بس 5 منټه پس نور راخېږي هغه سپینوالی چې پیدا شي نو هغه مشرق کې پیدا شي چې مې غاړه چې نور راخېږي هر ملک چې کومې غاړې نور راخېږي هغې طرف ته ښکاره شي او ډېر په تیز رفتارۍ باندې د اسمان منځ ته هغه سپینوالی راخېږي ډېر تیزۍ سره په دمه دمه نه ډېر په تیزۍ دا کیفیت زیات نه زیات 15-20 منټ وي په دې کې د هر څه وشي هغې نه وروسته بیا هغه سپینوالی ختم شي نو دې صبح ته صبح کاذب وایي د دې نه بیا څه نیمه ګنټه 3 پاو وروسته 45 منټ لګ بګ د اسمان په لمنو کې سپینوالی شروع شي او دا سپینوالی سمدستي د اسمان منځ ته نه راځي بلکې تدریجاً دغه اطرافو کې په دمه دمه یو شان را رواني دې ته وایي اعتکف المؤذن للصبح
دا مطلب نه چې اعتکاف یې وکړو، انتظار به یې کوو چې دا راوخیږي. د سهار مونځ کې بانګ کې ډېر احتیاط پکار دی. هغې وجه دا ده چې خلق دې سره روژه هم نیسي. نو دا مخکې ویل یا د صبح صادق د راختو نه وروسته ویل، ډېر وروسته ویل دا ګناه دی. په نورو منځونو کې دا مسله نه وي. د ماښام مونځ کې مسله وي، ماښام کې پکارداري چې سړی احتیاط وکړي په بانګ ویلو کې. دا نه چې ټایم ټیبل کې لیکلي وي احتیاط وکړه پکې. دا څه قرآن نه دا چې کوم لیکلي دي دلته کې، دا ته 2-3 منټه مخکې کولی هم شي، وروسته کولی هم شي. په دې ځان پوهول غواړي چې د الله او د رسول حکم کې ته ایچ پیچ نه شي کولی. دا خو انساني علم دی، دا خطا کېدی هم شي. او چې کله سړی پیژني دا څیزونه نو بیا هغه ته د دې ضرورت نشته. اعتکف المؤذن مطلب دا دی چې انتظار کوي تر دې پورې چې سبا راوخیږي. او د هغې دلیل هغه حدیث ته کوم چې مونږ وویل چې اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى رکعتين. نو اعتکاف په دغه معنی ده، انتظار به کو ناس به تر دې پورې چې سبا به راوخوت. بانګ ویل آسان کار نه دی. تعالی مونږ چابي درکو، یو میاشت بانګونه ووایه 15 واړه، بیا ورته دا پته ولګېږي چې دا آسان کار دی که ګران کار دی. د مؤذن هم کارونه یې که نه، که نه ستاسو کار نه یې د مؤذن نه یې، دا قرباني ورکول دی. دا ورکوټ هېڅ نه دی، اذان کول دا ورکوټ هېڅ نه دی، دا لوی څیز دی. شپه کې بستره پرې ښودل، په ټایم باندې راتلل او اذان کول. دلته څه کسانو هغې مونږ یې کولي چې ما یې چابي ورکړه او بیا پټېدل. ګران کار دی، آسان کار نه دی. د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم کسان مقرر کړو. ابو محذوره رضی الله عنه، بلال رضی الله عنه. کار د هغه دا و چې کله به امام مؤذن چې کوم دی انتظار کو د بانګ تر دې چې سبا به راوخوت او اذان به یې وکړو، وبدا الصبح سهار به ښه ښکاره شو، صلی رکعتین خفیفتین. بانګ چې به وویلی شي هغې پسې به یې سمدستي 2 مختصر رکعتونه کول. کار خو اوس ښه شوی دی، هغه څیزونه نشته دی. خو پخوا مونږ چې واړو که نه جومات ته به رالو نو بوډا کاکا به راغی، استاد ټایم دی د سنتو که نه، نو استاد به ورته ویل نه کښېنه امر تاسو ته یاد دي کښې نو بیا له 7 منټه پس به ویې سنتو کې دا حدیث یې کې ویلی بالفرض، خو دا لانجې به یې نه کولې که نه، حدیثونه خو چا نه دی ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سهار سنت څه وخت کول؟ کله چې یو مؤذن اذان وکړو، وروسته یې خو نه دی کړی. ولې ویښ دی نو په کار دا چې د ټایم نه فایده واخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې په آخري حصه کې ویښېده، 3 حصه به یې تقریبا عبادت کو. ویښ به هغه چې څنګه مؤذن اذان وکړو فارغ به شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به صلی رکعتین خفیفتین 2 مختصر رکعتونه وکړل. مختصر باندې ما پوه کړی یې هغه دا چې په رکوع او په سجده او قومه جلسه کې اختصار نه وي، تلاوت به کم کو. د سحر سنتو کې د هغه تلاوت مختصر و، هغه زده کې سورة الکافرون و، په دویم کې سورة الاخلاص و. سنت قراءت د سحر د سنتو او د ماښام د سنتو دغه ده. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. دا به لومبي رکعت کې وي، وګدو رکعتونه به نه کول ساره ته سنت ولې ستړي شوی و. ادویم به ویل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یو ته سورة الکافرون وی او بل سورة الاخلاص وی. دا وایي په دې باندې چې ډېر خلک ته ورته سورة الاخلاص به ووایه دومره ځله نه هغه داسې خوله برابره کوي، نوم نه ورځي ورته. دین سره زمونږ تعلق نشته دی، وابستګي نشته.
ډېرې بوډاګانې ښځې راشي موږ ته وایي وظیفه راکړه ورته یم سورة الفاتحه وایه ښه نا غریب ما له نه راځي ورته یم ته مونځ نه کوې وي کوم نو چې ورته ووایه نو بیا وایي ښه قل هو الحمد ووایه که نه په دې یم نه پوهېږي چې قل هو وروسته الحمد خو مخکې دا شی غلط مشهور شي بس را روانې دې ته خلک سادګي وي دا سادګي نه ده دا دین سره دین نه بېروخي ده سادګي نه ده پروا نشته ورنه پکار خدای چې الحمد و قل هو یې ویلی نو قل هو الحمد به وایي لیکن الحمد قل هو نه وایي هېڅ چا داسې نه دی کړي چې الله اکبر وایي او قل هو الله احد نه شروع کړي ورپسې الحمدلله رب العالمین وایي نو صحیح ترتیب سره ووایه که الحمد و قل هو وایي دا بعضې وضاحتونه ضروري به دي په تاسو ته به دا ګرانه لګي چې دا ولیکئ دی خو خلقو ته پته نشته دی چې سورة الاخلاص څه ته وایي نو قل هو الله احد ته سورة الاخلاص وایي او سورة الکافرون قل یا ایها الکافرون دا به ویل دې کې خو اختصار دی وروسته ورته وایي سید عایشه فرمایي ما به ویل چې د ګورې جوړې د سنتو کې څه ویلي نه دي دومره اختصار سره به دریم څلورم حدیث دغه شانتی دی دریم سید عایشه دا هم فرمایي چې کله به یې مونځ وکړو نو بیا به یې کتل که زه به ویښه وم بالفرض نو ما سره به یې دوه څلور خبرې وکړې او که زه به ویښه نه وم نو چونکې د شپې به ستړی شوی و خپې به یې پړسېدلې وي د دې وجې نه څه وخت دپاره به سملاست خو داسې هملاسته نه چې سړی سر پټ کړي وده شي زموږ خلک هم سملي که نه نو سر پټ کړي سر چې دی پټ کړه کار دی خراب سر نه یې پټول پکار پخوا علماو به دا ویل چې دا موږ ورته وایو چې سنت رستو کوي دې وجه دا ده چې سړی سنت وکړي او ورپسې خبرې وکړي که نه نو بیا څه چلو شي سنت یې مات شو هغې هم دا حدیث نه وویل دلالت داره گمراهی داره چې سړي ته د خپل نبی فرامین نه معلوم او د خلکو خبرې ورته معلوم دي پلان کې دا وایي پلان کې به وایي دین د الله دی او دین د رسول الله دی دا بل چا دین نه دی سید عایشه فرمایي ما سره به خبرې وکړه نو څه مطلب چې سنت دې کړي نو ستا سنت مات شو ختم شو خلک هسې پوهه که چې جومات کې ګپ لګول جایز نه دی جماعت د دنیایي کارونو دپاره د دنیایي خبرو دپاره نه دی لیکن په دې الله چاله عذاب نه ورکوي بعضې خلک وي چې دنیا کې د خبرې وکړې په جماعت کې د خبرې وکړې نو گویا کې ستا نیکي چې کوم ده نو هغه داسې اور وسوځوله لکه څنګه چې خشاک په اور باندې سوځي دا حدیث ثابت نه دی دا دروغجن حدیث دی د جماعت نه ګپخانه مه جوړوئ زموږ جماعت کې څوک خبرې نه کوي لکه زه آواز ورکوم خلکو له دا د ګپ ځای نه دی الله فضل دی دلته ډېره خاموشي لیکن جماعت کې د دنیا جائز خبرې کول جایز دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به فیصلې کم ځای کولې مسجد نبوي کې به کولې که د هغې جدا دفترو سړی چې فیصله کوي د یو ګواهي اوري د بل ګواهي اوري دا ټول دنیایي خبرې نه دي دا ګپې مه لګوئ که داسې خبرې دي خو دا نه چې ته جومات ته راشې دلته حساب کتاب کوې د جومات احترام ځان له یو څیز دی دا د الله کور دی دې دپاره جوړ کړی شوی دی چې موږ دې په دې کې عبادات وکړو تلاوت دې وکړو قرآن دې ولولو حدیث دې ولولو ذکر اذکار دې وکړو خاندو دې نه نور تا ته ضرورت پیښ شي بېشک ته خبره کولی شي مسلې نوعیت دی په دې نه اودس ماتېږي او نه په دې باندې مونځ ماتېږي او نه پې سنت ختمېږي د غلطو ثابتولو دپاره کومه طریقې چې اختیار کړې غلطه ده یو شی چې غلط دی نو ښکاره ووایه چې رسول الله صلی الله فرمایلی دي چې مساجد دې دپاره نه وبدا الصبح سبا به ښه ښکاره شو صلی رکعتین خفیفتین رسول الله صلی الله با دو مختصر رکعتونه وکړل قبل ان تقام الصلاة مخکې دینا چې اقامت وکړی شي د فرض مونځ دپاره دینا معلومه شو مونږ ته چې د سهار سنت به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول
او هغې سره متعلق دا هم معلومه شوه چې هغه مونځ به مختصر و او بل دا هم معلومه شوه هغې بل حدیث سره چې که ضرورت پیښیږي او سړی دوه څلور خبرې کوي نو څه فرق نه غورځېږي. اقول قولي هذا استغفر الله.